الحمدلله د الله لوی احسان دی. ډېر غټ کور وشه، پنډال تقریبا تیار دی که نه، او دلته چار وشوه دی بې چار وشوه. همیش خلکو ته دا اپیل دی چې مستمع خو کېږي چې هرنګې وي انشاءالله، خو چې هر سړی خپل حساب کې وخوري. قبر د آخرت تیاري دی، قبر آخرت اصل دی که نه. دا ټول کسونه چې د ژوندي دي دا ټول مړه کېږي که نه. اصل قبر آخرت ته هغې د پوره تیاری استماع خو کېږي، خو موږ ته سکالش کې کور پکې وکړي، یو باس پکې ولګوي، لږ ګلوټلې کې ټوله اجتماعي ثواب ومیلاو شي. په کور کې زنانه ته د اوږونې په استغفار باندې رژې ونڅي که نه، دغه اجتماعي د پوره د اوږونو وکړو. او الحمدلله چې څومره شعبې دي، چې څومره سکولونه دي، څومره مدارس دي، د دغه غونډې شرکت پکې وکړه او غونډ پکې شوري او کوم مزدوران وکړو. الحمدلله پنډال چې کوم دی هغه تیار شه، او د بې چې کوم ځایونه دي هغه من د وخته دي هغه راغونډي، او د بجلۍ چې کومه موغادو هغه هم راونهدو انشاءالله سابو پرو دا مو کمپلیټ شي. نو خبره دا ده چې الله رب العزت موږ د دنیا د یوه مختصر وخت پورې لږلي، او الله په موږ باندې انتهایي فضل وکړه، کرم وکړه چې په دا غریبه علاقه کې په دا خال کې د موږ د تسنا د لوی د دین لوی مهنت پورې خدای موږ قبول کړي. دمو خوږې عزتمنې ورېنې چې څومره د موږ په قبایل علاقه کې څومره د موږ ورېنه دا د ونه د اجتماعي دمره کوشش وکړي که د خپل بل بچې د روغ د رنځیر کوشش دې کې ډاکټر ته رسوي، د خپل ځونینې کوشش وکړي، د ملو کوشش وکړي چې موږ توس د خپل علاقه ته د موږ توس په کور کې اجتماع چې دا په داس خوشحالي انداز سره وشي چې ټوله دنیا یې دا وي عمرین هم خوشحالي شه چې څوک دا خبره ومني عمر یې خوشحالی کې یو ټول عمرینه اوږده کې د میډیا ولرغلي دی دغه عمرینه خو کې اوږده دی موږ سره اسلام نو موږ ته خلک اپیل ده چې خلک ضرورت روزه شي په دې کې د شرکت وکړو. دا استماع د ټولې علاقې د پوره فایده ده او د علاقه باندې خدای رحم وکړو، په دین کې ډېر غټ برکت دی. نو موږ دا خلک ته اپیل کوي چې دا روشي په دې کې د شرکت وکړو